بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب العالمين. نبرون سبق کې موږ کنایا شروع کړو چې کنایا په لغت کې به معنا د وضاحت نه کول یو څه پټول او په اصطلاح کې کنایا غلط مستوي کېږي چې دا غي په درې سره د یو لفظ لازمی معنا واغستل شي او د دې حقيقي معنا هم مراد واغستل کېږي. بیا په کنایا کې او مجاز کې فرق تاسو ته لې شو چې په مجاز کې د لفظ مجازي معنا غستل کېږي حقيقي معنا غستل به جایز نه او په کنایا کې حقيقي معنا ته مراد غستل چې د صحیح وي. او بیا موږ چې په دې کې به یو ټکی پکاري کې زموږ مکنیان هو نو مکنیان هو دې ته ویلېږي هغه اصلي معنا چې دا غینا کنایه کړل شي او یو لفظ په بل معنا باندې دا بل معنا ته منتقل کړل شوی دې ته مکنیان هو. د دې مکنیان هو په اعتبار سره د کنایه درې قسمونه دي چې یو مکنیان هو په کې صفت وي دا قبیله چې په کلام کې با موصوف به هم ذکر وي او نسبت په کې هم ذکر وي خو صفت په کې نه دا صفت چې دا په کې کنایه کړل شوی صفت په کې نه ذکر بلکې د صفت حکم لازمی معنا چې دا نابت مراد به لکه دا طویل النجار رفیع الرما دي كثير الرما اذا ما شطا دا ویلو چې لګي طویل النجات د دینه مراد دې لوی قد والده رفیع الرما دغه مراد ده شریف او معزز کېدل کثیر الرماد نه دا سخی کېدل او که مکنیان هو پکې دغه وی نسبت وي دغه لپاره مثال لیکلو المجد بین ثوبيه والكرم تحت ردائه نو دلګي موصوف پکې هم شته او دا پکې هم شته صفت پکې هم شته چې بزرګي ده لیکن موصوف پکې نه چې دا بزرګي د چا لپاره نه نسبت پکې نشته نسبت د بزرګي او کرم. بیا دریم نمبر لري چې مغنیان هو پکې نه صفت وي او نه پکې نسبت وي بلکې موصوف وي دا لپاره مثال اصغارمین بكل ابيض مخزم والطاعنين مجامع الاصغان نو اصغان مجامع الاصغان دا کله کله شوی دا د قلبنا. دویم تقسیم د کنایا هغه د وسایت په اعتبار سره ده چې کله کله د یو لفظ نه لازمی معنی اغستل شي هغه لازمی معنی کله پای کې وسایت ډیر او کله به وسایت کم وي نو په دې اعتبار سره د دې کنایه درې قسمونه دي. نمبر 1 تلویح دې ته ویل کېږي چې په دې کې دا لوازمات په ډیر زیات وي واسطي په ډیر وي تلویح چې واسطي په ډیر وي لګته فلان کثیر الرماد پلانکې جره دا ډیرو دا والده ایرو والده نو ګوره دا دلګي تاخو کثیر الرماد وي خدا کثیر الرماد دا کنایه غستل شي د سخاوت نه ماته ګوره د سخاوت دا غستل شي دا نو ځکه ایرو والا کثیر الرماد چې سخاوت والا معنی ته تزي نو بمنځ کو بغډيره خبره ده چې کثیر الرماد ولې ځکه چې دا اور بغډي بری اور ولې بلیږي ځکه چې پخلې ډیږي پخلې ولې ډیږي ځکه چې خوړون کې ډیږي ولې ډیږي ځکه چې مېلمانه ډیږي مېلمانه ولې ډیږي چې دا سړی سخی دی ډیر ځات نو دل لګي دا دونه واسطه په بمنځ کرا لري تلويح ویلږي پوښوي او کچرته واسطه په کمی وي خو بیا هم دا خبره چې دا پټوا دې ته رمز ویلږي څور ویلږي رمز لګاته او چې هو سمین رخون هو سمین رخون د دې سمین معنی خو لفظي معنی د دې دا چې د غټ د وجود په اعتبار سره غټ ده او رخون چې دا معنی مالدار خدا اوس کې نه کړی شوی دا د آی کس نه چې هغه کنزهن وي او سست وي کنزهن وي او سوي دلیل کې نشي دا اوس په دې کې واسطه کمی دي خو پټه ده کله معنی پټه ده لکه د سمین نه غبي مراد غستل د سمین نه سست سړی مراد غستل او د مالدار نه سست او کاهل مراد غستل غبي مراد غستل دا څنګه دي ګوره لکه یو سړی چې کنه دا مالدار دی جو کار کا سب خدای کوي نه کار ته ضرورت نه دی چې مالدار دی مالدار نه جو دی با پکور کې باندې سي ځان لا ځکه چې کم کس غریبي جو هغه یو طرف ته منډي وي بل طرف ته منډي وي کله خخت وړي کله سیمټ وړي کله باجری وړي کله یو څه کوي کله بل څه کوي نو دی مالدار دی نو دی خو ګرځي را ګرځي نو او بس خوراک کوي او بس کینی
خوراک او سملی او پاسي نو چې دې خوراک کوي نو د خوراک کولو سره ولته ګرځیدل خو هیڅ غریب دی نو مالدار دی دا خوراکونه ورته ډیر ملاويږي ځکه چې مال هم ډیر دی نو مالدار دی مال ورته ډیر ملاويږي او ګرځیدو ته ضرورت نشته دی د دې وجود غټ شي چې وجود غټ شي چې دې سوس شي بیا پاسې دونه نو دغه شان دي دا د دې مالدار او غټ سړی نه غبي مراد غستل دا کنایتن دي چې لکه څنګه یو سړی سستی او کاهلی او د غبي کنځهني دغه شان دي دا د مالدارای نه دا کنایه غستل شوی نه پوه چې د مالدار دی وغټ ته خدا خبره ده دا پټه ده نو دا د ته رمز ویلېږي او کچرته دا واسطي په کې کمی خو خبره واضحه وا یا په کې د سم ناړو واسطي وینو نو دې ته بیا ایما او اشاره ورته ویلېږي ایما ورته ویلېږي او څور ویلېږي اشاره ورته ویلېږي لکه دلته مثال ذکر کړه او ما رايت المجد القى رحله في آل طلحه ثم لم يتحول چې دا بزرګي چې دا نو له آل طلحه یعنی د طلحه د کور په خوا کې دی پړه غړول او بیا لاګي نه خوان دتري نو دلګي د پړاو غړول دا چې دا کنایه غست شوی چې دا کور والا ډیر زیات معزز دی او ډیر زیات بهتر دی لکه دا چې لګا چې په دې کور کې چې دغه کې ډیره غړولې دي ای بزرګي به ډیره غړولې نو بزرګي خو ډیره نه غړولې خدا کنایه غست شي مطلب چې دا ټول دغه په دې کې دی دا بزرګي په دې کور کې راځي مشوي دا د دې ځای نه اخواته نه ده هغه پوه شو مې نو دې کې وسواسيتي لکه بڑاو غردولونه بزرگ کېدل او عزتمند کېدل دا کنایه ده او واسطه په کم دی او دا واضح هم ده خبره هغه پوه شو دې خبر باندې او کله کله وې دي کنه چې دا غوښوا و یو بل قسم د کنایه ده چې کلام ویل شي دا غینه بل مراد غستلېږي لکه یو کس له هغه بل کس باندې نقصان ورته رسي تکلیف ورته رسي او تزان اسوي چې خیر الناس من ينفع الناس چې بهترین کزا غل چې خلکو ته نه فور کوي نو ځل لګي دې خلکو ته د څه نه ویلي خدای تعالی خبر کوي دې تعریض ویل کیږي تعریض لکه پر خبرو کې د څه لګه اشاره وکي دا که څه څونه وي چې تعالی کا د تنور رسول الله وکا ابي عمر صلی الله علیه وسلم با عادت مبارک داو چې کله با صحابي په کار منول چې دا بل کده ناکار کړو او غلط کار وې کړو نو کده چې د شریعت مطابق ونه نو بیا پیغمبر سلام په ډایرکټ نکیر کو خو چې دې چې بو چې لکه شریعت ته غدو ته بو کو لکه ناخوخه بو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي ما بال اقوام و دې قوم لسه شوی دي چې دا کار کوي دا کسته په پته ولګي چې لکه دا خو تمام په بار کې دا خبره کوي نه دې تعریض ویلېږي تعریض آیا په لغت کې لګي پټه اشاره کول نو په دې خبرې کوم د پټه غونډه کې اشاره اوس وګورئ دې ته والکنایه دویم نمبر تقسیم د کنایه چې دا په اعتبار دا وسایت سره ده چې وسایت کله ډیر وي یعنی د لفظ نه لازمي معنا غستل دا په واسطو سره نو کله په واسطې ډیری کله کمی نو ان کثرت فيها الوسائط سميت تلويحا کچري وسایت په دې کې ډیر وي واسطې په کې ډیر وي جو بیا ته تلويح ویل کېږي نو هو کثیر الرماد لکه هو کثیر الرماد چې پلانګ ډیر خاور والله دا یرو والله ای کریم یعنی کریم دی سخی دی فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق ځکه ډیر هیرو والا ډیر هیری دا لازم دی زیات اور بلول دا وکثرة الاحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز او زیات اور بلول دا لازم دی سره اگر ډیر ډوډۍ او ډیر خوراکونه پخول طبخ پخلی کول او خبز روټي پخول وکثرتهما دري خوراکونه او روټي زیات پخول دا تستلزم لازم دی کثرة الاكلين دا خورونکو زیاتون وهي تستلزم ودا مستلزم دي كثرة الزيفان او زیاتوالی د ملمانو ته وکثرة الزيفان تستلزم الكرم او زیات ملمانه چې دا مستلزم دي ستا سخاوت ته هغه پوه شوي نو دا ګورو سو واسطي په مېز کې 15 شپږ واسطي په مېز کې راغلي لکه سر رحمت نه چې سخی ته مراد اخلي نو دونه واسطي په مېز کې راغلي نو دې ته څه ویل کېږي تلويح څه ورته وایي وان قلت او کچته دا واسطي چې دا کمی وي وخفيت او پټي وي واسطي کمی وي خو سوي پټي وي نو سميت رمزا بیا څه وي رمز لګای نو هو سمين رخون
چې هغه غټ ته او مالدار دی. نو اوس د دې لفظي معنی خدا ده چې غټ ته او مالدار دی، لیکن د دې مراد غستشر غبي بلید، چې دا غبي دی او کون ذهن دی. غبي دی او سره کون ذهن دی، کون ذهن دی او دغه دا سست. او دا ولي نو چې مالدار کېدل چې دا مستلزم دي چې تا ولا کدا خيستا مرغنه دا خوراکونه بګي، او هغه چې دا خوراکونه مستلزم دي غټوالي ته، هغه غټواله مستلزم دي چې به کار نه کوي، او چې کار نه کوي دا ته سست ویلېږي، ناکاره دغه ورته ویلېږي، کمقل ورته ویلېږي، دغه ورته ویلېږي، کون ذهن ورته ویلېږي. هغه پوښتنه ویل باندې وان قلت فيها الوسائط دریم نمبر قسم کچرته واسطي په کمی وي دي لفظ نه غ لازمي معنا غسل واسطي په کمی وي او لم تكن يا رسن ناړو واسطي وینو ووضاحت او واضح هم وي نو سميت ایماء و اشاره، نو دې د ایماء او اشاره ویلېږي. نه پدې کې او په دې نمبر کې فرق دا دی چې پای کوم واسطي کمی پدې کوم واسطي کمی خو هغه پټي وي او دا چرنده سوي دا واضح وي. نو او ما رايت المجد القارح له في آل طلحة ثم لم يتحول. او ما رايت المجد ايت ونريدو ايت دا معلومه نه ده المجد القارح له چې دی بزرګي غردولي د خپل کې جاوا یا خپل زبر په آل طلحه کې ثم لم يتحول بیا دا نه خپل دا وړي. مطلب دا کنه چې د بزرګي دل کې د طلحه په خاندان کې پړاو غردول لري نه اخواړو تل نه ده. نو مطلب دا اوس درې پړاو غردول نه مطلب دا دی چې د بزرګي ټوله په دې کور کې ده، د دې نه لازم معنا غستل شوی ده او واسطه په کې لګي ده واضح هم دي کنایه عن کون امجادا چې دا خلک چې د سری بزرګان دي ډېر زیات بزرګ دي، مطلب دا چې بزرګي والدي دا دغه والدي عزتمند دي. وهناك نوع من الكنايه يدل یو بل قسم د کنایه ده يعتمد في فهمه على سياقه چې اعتماد کو لګي په پام دې باندې په سیاق سبق سوچ يسمى تعريضا چې دا څه لګي تعریض څه دی و اماله الكلام الى عرض ايناحيه چې اړول د کلام دي کغول د کلام دي یو طرف ته یعنی کلام یو وي او مرتب وي كقولك لشخص يزور الناس لکستا وینا کستا چې هغه خلقو ته ضرر رسي او تورته خير الناس من ينفعهم چې بهترین د خلقو نه هغه ده چې هغه نه فرقي. لکه دوه کسانو څنګه دی او تا یو کس تقار کیږي او ته لکه دې سټک ته خیال نشي نو مطلب دا دی چې لکه سټک ور راوځو چې مونږ تیم ځان نه مکو ته تیم ځان نه مکي دا باندې باندې پوښتنه. نو دا د خیر سره علم البيان چې دته هم ختم شو، اوس په خیر سره علم البديع دی. علم البديع خو آسان دی، پای کې څه شته نه، اوس تعریفات یادول استاسو کار وګړي دی او ما دا په دې کې شته بکله ټسټ راکې د خیر سره